چې روایت کې راځي چې څنګه ستاسو اعمال وي نو د هغې مطابق به فیصلې نازلیږي. نو ذهن کې دا سوال راځي چې نن سبا ټول مسلمان ملکونه تقریبا حالات خراب دي او غیر مسلم ممالک په دې حالاتو کې هر څه ټیک چلیږي، نو د کفارو اعمال خو به حیثیت مجموعي د مسلمانانو نه ډېر خراب دي. نو دا ولې؟ نو جواب یې دا دی چې ستا د تحقیق او سروې او ریسرچ غلط دی. د مسلمانانو حالات چې خراب دي د کافرو د دې نه یو په 100 چنده زیات خراب دي. او د کافرو ملګونو ته مونږ تللي یو، هغوی دې حد ته راغلي دي چې لکه په پوزه کې چاته پیزوان واچي او راکاږي. نن سبا معاشرې دومره مجبور کړي دي چې حیران دي چې څوک غلې او شوکې او ډاکې د ورځې کېږي. هلته د ورځې هغه ملکونو کې چې ستا دا ګمان چې هلته ډېر ښه حالات چلی، جنګونه چې څنګه دلته راځي داسې هلته هم راځي. زنا شراب نوشي عامه ده، دې حد ته تللي ده چې نسل د هغې نه پیدا کېږي. هغې سره فکر دی چې اغیار زمونږ په دې علاقو باندې قبضه وکړي. او غلا چې کوم دی نو شوکه د ورځې بازار چې څنګه کولاو شي نو په بازار کې کېږي. هغه کسان ما ته د سترګو لیدلی حال بیان کړی دی چې کوم کسان هغه ځای کې پاتې کېږي. دا یو افوا ده، پروپیګنډه ده چې مسلمانانو حالت خراب دی او د هغې حالت ښه دی. دویمه دا ده چې دا الله جل شانه مسلمانانو دپاره دې ځای کې کفاره وګرځوي. مسلمانانو باندې چې کوم حالات د دوی د بدعملیو د وجې نه راځي، نو که دا بدعملی نه وی بیا به دا حالات خراب نه راتلل. خو چې دا رالل نو دې سره د مسلمانانو تطهیر او پاکی کېږي، د آخرت دپاره معامله صفا کېږي، قبر دپاره، د حشر دپاره، د آخرت دپاره. او کافر به نور هم سزا سیوا کېږي.